السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د مونږه د ایمرجنسي کیس متعلق خبره کوم. ایمرجنسي کیس څه شی دی؟ کوم چې یو بیسیک اسایمنټ دی زموږ د ویټنری سټوډنټس لپاره، ویټنری ډاکټرز لپاره، دغه شانتي ویټنری پریکټیشنرز لپاره چې کله غوا تاسو شنه واښه وخوړه، ډېر زیاته وخوړه، د غوا د خټه چې ده د ګس طرف ته د لرې وپړسېدو، سم ډېر وپړسېد. مثال په طور باندې 5 کیلو په ځای باندې 50 کیلو وخوړه، دا ځای وپړسېږي، ډېر زیات وپړسېږي. نو دې څه به څه کوې؟ دا یو لایف تھریټنینګ کیس وي، یو ایمرجنسي کیس وي چې غوا ډېر زیات شنه وخوړه او ډېره زیاته وپړسېده. څه وکړم ډاکټر صاحب؟ د دې حل، د دې اسانه طریقې، د دې پروسیجرز دا به نن زه تاسو ته ښیم. اولۍ طریقه دا ده، اولۍ خبره دا ده چې کله هم تاسو خپل غوا له شنه ورکوئ نو په یو مناسب مقدار کې ورکوئ چې ډېر زیات یې سیوا کوئ ما، چې دا نقصان نه سازئ. دویمه خبره پکې دا ده چې کله ستاسو غوا مثال په طور باندې ډېر زیات شنه وخوړه او دا ګس طرف یې راوپړسېدو، چې دا ګس طرف یې راوپړسېدو نو تاسو به څه وکئ؟ تاسو به سوډا راواخلئ، یو چونګ سوډا دا به په پخله کې وچه واچوئ. د هغې څه چې دی د دې هغه اسیډیټي به ختمه شي او دا غوا به چې ده ستاسو دا انشاءالله تعالی هغه نارمل پوزیشن ته به راشي، جوګالي به دوباره شروع کړي. خو که جوګالي نه کوي او سات په سات نور هم پړسېږي نو دا به څه، دا یو لایف تھریټنینګ کیس دی. د دې لپاره ته بیا هسې چل کې فوري طور به ډاکټر ته کال کې. د دې لپاره به خلک شړشمو تیل هم وراړئ، د دې لپاره خلک مختلف جلابونه هم وراړئ، مختلف نور هم ډېر شیزونه وراړئ. بله ځای یو کیس ته لاړم چې څنګه ورسېدم نو غوا ډز وراولېده. نو دا چې دی دا یو دا لکه یو ایمرجنسي کیس دی. نو د دې حل دا دی چې بیا موږ ټروکار کینوله پاس کوو. ټروکار کینوله څه شی دی؟ دا یو اله ده، تاسو ته څنګه په پکچر کې دا ښکاري، دا یو اله ده. دا اله چې کومه ده دا موږ د دې څاروي په دې لمبر فوسا د دې سره د دې په دې لاندې ځای کې، مطلب هغه ځای کې کوم ځای کې چې بالکل ریومن دی هغه ځای کې دا موږ انسرټ کوو. تاسو ته ویډیو کې د دې دا پکچر او د دې دا ښکاره ځای دا تاسو ته ښکاري. اوس ګوره دا موږ انسرټ کوو په پریشر باندې. او دا داسې مثال لري دی چې پخوا نه به چې وایي ګجرو چې کله به غوا ډېره زیاته وپړسېد نو چوړکۍ به پکې ورخښه کړه او چوړکۍ به پکې پرېښوده، دا ټول ګیس به دې ووتو، مسله به هواره شوه. هغه شیز دی، ساینس یې بیسیکلي هغه زوړ ساینس دی، خو خبره ده چې شیز او تکنیک یې نوی دی. زموږ په دې علاقو کې خلک د ټروکار کینوله نه استعمالوي. ډېر شي خلک ډاکټران چې کوم دی نو دا اکثر د غواګانو بسم الله خدای څوک پکې څه کوي، څوک څه کوي، څوک څه کوي. حالانکې دا یو بهترین پروسیجر دی او اسانه طریقه ده. نو طریقه دا ده چې اول به ټروکار کینوله راواخلي، ټروکار کینوله به صفا کړي. چې دا دې صفا کړه بیا د غوا دا ځای دا ځګۍ به ورته مکمل صفا کړي، انټیسپټک باندې به صفا کړي او په پریشر باندې به چې دی دا ټروکار کینوله دا به ور انسرټ کړي. څنګه چې تاسو ته پکچر کې ښکاري چې دا څنګه تاسو ور انسرټ کړه، دا ټروکار کینولي چې کوم دا پیچکس دی، دا کومه چې تیره نوکدار ځای دی، دا به ټروکار به ترې رالرې کړي، کینوله به پکې پاتې شي. ټروکار کینوله دا دوه الې دي، نو ټروکار به رالرې کړي، کینوله به پکې پاتې شي. کینوله باندې چې دلته څومره ګیس دی، ګیس به ټوټل لاوځي. دا کینوله کې سایډ کې اکثر سوري راځي، نو دا به تاسو پسې د هغې پسې سوچر کولی هم شئ. د دې ریومن پسې دا تاسو سوچر کوئ. دا چې تاسو سوچر کو یو څو ورځې بعد پورې دا چې نن دا پسې ریګولر دا پسې اټیچ شي. د دې دا هېڅ مسله نه وي چې لکه دا څه مسله نه سازوي، دا غوا ته څه پرابلم نه کاز کوي. غوا به خپل نارمل خوراک شروع کړي، غوا به نارمل پوزیشن ته راشي، د دې نو دا ګیس لرې شي او چې ګیس ته لرې شو د غوا به ته علاج وکړي. داسې نه چې تا صرف چوړکۍ ورخښه کړه بیا دې پرېښود، نه، د دې غوا به بیا علاج وکړي چې چېرته پیریټونایټس ته کاز نه شي. غوا چې دی دا ګیس نور پیدا نه شي، د دې ګیس د اسیډیټي د وجې نه د دې په معده کې السر ساز نه شي. د دې غوا چې کومه دی نارمل خپل فیډینګ پوزیشن ته راشي، انورکسیا لانګ ټرم انورکسیا کاز نه شي، نورې مسلې پکې کاز نه شي. دا ګیس ولې سازېږي؟ دا ګیس ځکه سازېږي چې کله تاسو لش ګرین فیډ کله غوا له ورکوئ نو په دې کې هایلی فرمنټیبل ریچ سورس اف کاربوهایډریټس چې هغه ډېر زیات زر چې دی هغه فرمنټ کېږي او ډېر زیات زر د هغې فرمنټیشن کېږي. کاربوهایډریټس ډېر زیات زر فرمنټ کېږي. دغه شانتې چې دی پروټینز پکې چې هغه ډېر زیات زر د هغې فرمنټیشن سټارټ کېږي. چې کله هم تاسو غوا له دا ورکړه نو غوا فوري طور باندې څه چل کېږي، د غوا چې دی نو دا لرې پړسېږي. نو مونږ په دې ویډیو کې دا تاسو ته ښایو چې څنګه دا غوا کې مونږ دا ټروکار انسرټ کو، دا لایف تھریټنینګ پوزیشن ته غوا ورسوله. په دې غوا باندې مخکې هم ډېرې زیاتې خوارۍ مارۍ شوي دي، ډېر خوارۍ خسکۍ پې شوي دي، خو دا غوا چې دی نه وښه شو، ډېر شیان علاجونه وله شوي دي، فاسپانیم او ایکام او بیبار او یو څه بل څه بل څه چې سم اوسه کې دا اوس د ډاکټرانو کړو. اخري حل دا و چې زه له لاړم ټروکار مې انسرټ کو، کینوله مې پکې فکس کړه او یو هفته پکې دا کینوله پرته وه. د هغې نه بعد بیا چې کله غوا بالکل نارمل پوزیشن ته راغله، دا غوا په اصل کې چې وه دا غوا نه ده، دا کومه تاسو ته پکچر کې ښکاري دغه غوا ده. نو هغه چې کومه ده دا پریګننټ هم وه، دې پارسوریشن هم وشو او بالکل څه دې ته څه مسله نه وه، نارمل خوراک یې کوو، نارمل هر سره یې کوله. د هغې نه بعد بیا
دا کینولت څنګه تاسو ته پکچر کې ښکاري دا کینولت بیا موږ را لر کړه دا کومه بقایا سګي چې پاتې رې په انټیسپټیک باندې صفا کو لګ لګ سایډونو کې لګ لګ پس شو او پس هم صفا کو په زخم دا زخم چې کوم شو دا غیر په انټیسپټیک او دا انټي بایوټیک سم وتواله غوا ټیک ټاک شو الحمدلله غټه مسلې نه چې د 4-5 لک روپو غوا زمیدار د نقصان نه بچ شو او لایف تھریټنینګ پوزیشن چې کوم نه دا سوال شو نو که تاسو څه قسمه مسلې څه قسمه تاسو ته ایمرجنسي راځي نو په خپل فیصله مکوئ چې بس غوا لاړه فیصله مکوئ ډاکټر راولا فوري تور ډاکټر او ډاکټر به کوم ډاکټر راولي سنداسي به نه راولي هغه ډاکټر به راولي چې غواګانو سبق ویلې چې د غواګانو ډیګري اخیستې ده دا زه نه یم چې ما راولي چې تاسو په علاقه کې کوم هم ډاکټري قابل ډاکټري چې پوهیږي د غوا په ساينس باندې پوهیږي چې د غوا ساينس باندې پوهیږي نو هغه به تاسو ساينسي علاج به تاسو لکئ دسی لیټیسټ علاج وکړي کوم لیټیسټ علاج چې کوم نن سبا په امریکا کې کیږي په استرالیا کې کیږي په غټو غټو فارمونو کې کیږي پاکستان په غټو غټو فارمونو کې کیږي ان شاء الله تاسو غواګانې به بچ کیږي زموږ زمیدار دي کامیابی زموږ زمیدار دي د غریبۍ نه راوځي او زموږ زمیدار دی الله مالدار کی چې زموږ په علاقه کې او زموږ په ملک کې ډېر زیات شوده پیدا شي مونږ د بهر د شودو خلاص شو او دغه شانتي چې زموږ په ټول ملک کې شوده شي الله په امان. السلام علیکم.